السلام علیکم. زه یم ګلالۍ، تاسو ګورئ CID نیوز نټورک اسلام آباد. راځئ چې وورو د نن خبرونه. د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمین لپاره یو غټه خوشخبري. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ښاغلی محمود خان میډیا سره گفتگو وکړه. سرکاري ملازمین په تنخوا کې 25% اضافه به کیږي. ټول ملازمین تنخوا کې اضافه به 1 جون نه کیږي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ښاغلی محمود خان خپل ټیم شکریه هم ادا کړه او ویل چې KPK کې د مزدور اجرت 11,000 نه سیوا 21,000 ته به ورسي. خپل ټیم شکریه هم ادا کړه. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ښاغلی محمود خان بیس بدل کې ډپټي کمشنر آفس ته ورسېدو. عام شهری پشان پلین کې ودرېدو او لایسنس برانچ کې جایزه یې واغوسته. یو اهلکار رشوت اخیستو کې ونیو. لایسنس برانچ انچارج او ورسره ټوله عمله یې معطل کړه او فوري رپورټ یې را وغوښتو او ویل چې زه پخپله به عوام کې ځم راځم او جایزه به اخلم. دې سره د پښتو خبرونه سرته ورسېدل. نور خبرونو لپاره ګورئ CID نیوز نټورک اسلام آباد. ګرانو پښتنو، که تاسو اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب نه دی کړی نو سبسکرایب یې کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ او موږ په فیسبوک باندې هم فالو کړئ. د ځان خیال ساتئ او د نورو هم. د الله په امان. You are watching CID News Network Islamabad.